استاذ د ټولو اجازه خبرې خو وکړې حاجي رحمت الله رحمت صاحب زما خیال کلري دي او رفیق صاحب دا ټولو ملګرو که د شعر په ژبه کې خبرې وکړې که مقالې پېښ کړې یقینا ډېره ښه حتی وکړه د قاضي بابا موږ به زه به یو مختلفه خبره وکړم صرف په یوه منټ کې چې آیا دا قاضي بابا یو تاجر و هېڅوک به نه وایي چې تاجر نه و که زه ووایم چې دا خان و هېڅوک به دا ونه وایي چې خان او که زه دا ووایم چې دا ملک و هېڅوک به دا نه وایي چې دا ملک و که زه ووایم چې لکه زموږ په اصطلاح کې چې یو جنګي قومندان و هېڅوک به دا نه وایي چې جنګي قومندان بیا ولې موږ فکر نه کوو تذکره زما پلار او زما نیکه مرحوم ماته کړې ده چې زموږ سره د سارا یو ساده سړی دا تړه به زموږ سره ناست و زموږ سره شنې شی خوړلې آیا د دې په اصطلاح د سارایي انسان چې د هغه سره توپک نه و د هغه سره توره نه وله د هغه خاني نه وه د هغه ملکي نه وه د هغه جایګیر و بکلې نه وله ولې انګرېز جمهوریت راسي موږ به دا چورت وو موږ به دا فکر وکړو چې د ده سره ونه چې انګرېزي بیرېدی نو خو د زورور څه څوک بیرېږي چې یا خان یا ملک یا اسلحه لري یا سړی لري دا به څوک نه کړي را ثابته چې قاضي بابا جلوس راوایستي دا به څوک نه کړي را ثابته چې فلانی ځای یا ښه احتجاج وکړي یا یې باندې احتجاج وکړي مګر راسي دا فکر وکړو د ده سره د لیډرۍ د ده سره د قوم پرمخوالي هغه فلسفه وله چې انګرېز د هغه څه وبېرېدی خبر خو نه ولو حالانکې چې انګرېز د ده په هغه یوه شعر باندې لوړ غور فکر کړی ولی بیا انګرېز دی نه باندې کاوي چې زما اذان زما ډېرې کاڼه انګرېزان اوري خو دا دلته هغې بیده دي نو که په دا یوه دغه کړی وای موږ تر اوسه بیده نه موږ مړه یو موږ مړه یو که چیرې موږ نه وو مړه ته هغه فلسفه بیا زه قربانۍ په دې کې زیاتره په دې قاضي بابا باندې د هر شاعر کار کړی دی بیا چې موږ د دې خلکو قدر وکړو بیا رفیقي صاحب د ده یو کتاب و ماته پروت و سوسنې چمن زور په زاړه چاپ کې نه ویل کېږي بیا د رفیقي صاحب ته ډېر قربانۍ وایم چې ته په کوم چاپ کې په کوم تاکید په کوم زیات سوسنې چمن وکړي نو یقینا و ماته مې یو څه کتابونه پراته دي هغه په المارۍ کې دا زما وسر ته پروت د نن د زمانې د یوټیوب د فیسبوک د ټویټر د تمامې دنیا د دې کې چې وګرځېږم هغه خوند نشته پکښې چې لکه د ده په یوه شعر کې هغه د ده سره چې کومه فلسفه وه هغه د کان د راویښولو فلسفه وله بیا د قاضي بابا و دې فکر و دې عقل و دې علم ته زه د استعاریان یم که تاسو په ځیر دا وګورئ د رفیقي صاحب چې کوم کتاب یې کړی دی چې په هغه وخت کې جنۍ د یاد کړی دي په هغه وخت کې روم د یاد کړی دي ایټلۍ د یاد کړی دي واشنګټن د یاد کړی دي لندن د یاد کړی دي لکه اوس اکیار صاحب چې د ده کوم یو شعر ووایي چې ګډه یې ترې یاد کړي آیا په دې ناستو کې هغه ځوانان نور مشهوره وه دا ځوانان دي ما ته ګبر راښوایسي دا ګبر اوس څوک دی اڅکزی دي نورزی دي بړیڅی دي کاکاړ دي تریل دي ګبر چش دي څوک یې نشي راښووی په دا ځوانان یعنې هغه وخت کې ګبر آتشپرسته کوم کسان چې دي لکه موږ چې مذهب اسلام دی او موږ ته مسلمانان ویل کېږي آتشپرستو ته ګبر ویل کېږي نو هغه وخت هغه الفاظ استعمال کړي دي هغه شی کې رانغښتي دي اوس که بل سوال وکړم د دا ځوانانو سره چې د قاضي بابا مقبره مدفن چیرې دي بیا که نه راوښي په شاخۍ کې دی څوک ورغلي دي لاس دې پورته کړي دا خو په دا سولو ورځو کې څلور کسه ورغلي دي مړه یو که ژوندي یو اوس نو ووایه هغه انګرېز چې په دنیا باندې افغار کړی دی د دنیا یو ملک نه دی چې پاته شوی که په نسبت راسو د کفرګنوۍ یو اڅکزی پر ده باندې افغانستان وطنه شوې ده که په نسبت راسو د قوم پرستۍ په هغه اول پښتون دی په دنیا کې توران د انګرېز تر لاس تېر شوي دي حبش د انګرېز تر لاس تېر شوي دي عرب د انګرېز تر لاس تېر شوي دي د دنیا
لاس تېر شوي دي تر ننه پانسۍ نه ده موتله شوې په دا پښتانه باندې ده د پانسۍ ماتله شوې ده که راشو د مسلمان ته هېڅ ووایو کفار او اسلام د انګرېز تر لاس تېر شوي دي اول مسلمان دي چې د ده پانسۍ پر قاضي بابا باندې ماتله شوې ده موږ نن د افسوس خبره ده به شمول یې زما اول ځان ښه چې موږ ته نن مطفن نه دی رامعلوم موږ ته نن مقبره نه ده رامعلومه چې چیرې نو خبره را سره مختصره کومه راسي یو دوه هوډه به کوو دا زموږ افتخار ولو د دې تاریخ به موږ وایو بیا الحمدلله څومره الحمدلله موږ ته دا چې ناست دي ډېر خلکو د موږ پورې تاریخ را رسولی دي چې عمل ته څه د د علم تاریخ نن هغه قبر زموږ په سوچ کې نشته چې موږ ته یوټیوب اویلیبل دي موږ ته ګوګل اویلیبل دي موږ ته تمام چې ورته قبر کې ولیکې د قبر پوره تاریخ ته کوي د هغو څو عمر دمخه د قبر هغه دي باقاعده داسې تفصیل در کړي دي چې قبر نه یم چې روژه خورو نو موږ به یو په هوډه کوو لکه د قاضي صاحب زوی چې وویل اخندزاده صاحب موږ به دا نن کوشش کوو که کرنل صاحب راشي که جنرل صاحب راشي که برګیډیر صاحب راشي که وزیر اعلی صاحب راشي که زموږ ایم پي صاحب دي که زموږ میډیا صاحب دي ټولودانۍ وایي د پښتو ادبي تیارونه او د هلته کارکوونکو چې دغه یې جوړ کړي په مرسته د دیوال زه یا دوی دا ملګري تمام به دا مطالبه وږدو چې یو چې کوم ریډیو ده لکه د بچي چې کوم دغه وکړي خوشحال اکسپرس ته دا یو بیا کاظم الله سلام اکسپرس دا هوډ به کوو چې پوینټ پوینټه اکسپرس جوړېږي پنډه اکسپرس جوړېږي نن بیا یو کاظم سلام کاظم ملا عبدالسلام بابا اکسپرس جوړېږي یو به د ده د مقبرې دپاره دا هوډ کوو چې هر څوک راشي موږ ورته وایو چې په داسې یوه موږ ته مقبره را تعمیر کړه او د تاریخ په کتابو کې د مقبرې د تصویرانو سره تاریخ شایع کړه